أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی د مختلف انبیاء کرام و واقعات ذکر کولنا بعد دی امت تا او دی امت منکرین تا دی خبر وضاحت فرمایل چی دا کم خلق چې هلاک شو دوی د خپل عهد شکنی او د وعده خلافی د وجنه دوی هلاک کړي شو اکثر په دوی کې بدعهد او فاسقان او نافرمانو او دویم دا چې د دې دور چې کم خلق دی د دوی هم د انکار د وجنه د ضد او عناد د وجنه د هر درمې د وجنه د دوی په زړونو باندې هم مهر لګول شوی دی. اوس په دې ځکه الله تبارک وتعالى د حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا ذکر کړي او قران کریم کې ډیر زیات د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام واقعات جزوی طور باندې بعض ځایونو کې اجمالی طور باندې بعض ځایونو کې تفصیلی طور باندې موجود دي او ډیر زیات تذکرہ قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه السلام ذکر کوي داغي وجوهات مفسرین کرام مختلف ذکر کوي. یو وجہ دا ده چې حضرت موسی علیہ السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دوانو مبارک زندګو په خپل منځ کې ډېر زیات مناسبت موافقت او مشابهت لري تر دې پوری چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای مفهوم داسې دی چې یو د فرعون د موسی علیه السلام د دور فرعون او یو زما د دور فرعون دی او زما د دور چې کوم فرعون دی یعنی ابو جهل دا د موسی علیه السلام د دور د فرعون نه هم زیات سخت کافر ځکه چې موسی علیه السلام بحر قلزم نه چې کله پورې غاړې ته ووتو او فرعون او دغه لخر شپږ لکه فوج په ډوبېدو باندې شو نو په دې وخت کې فرعون وایي چې مونږه ایمان وروړی دی په کم څیز باندې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ایمان وروړی دی په دې وخت کې د ایمان وروړلو اعلان وکړو خو چونکې هغه وخت د ایمان د قبولیت نه دی ایمان په هغه صورت کې قبلیږي چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب شروع شي نه چې کله د الله عذاب شروع شي او عذاب ورسي عذاب راشي عذاب حکم ملو شي نو هغه نه بعد بیا توبه نه قبليږي بیا ایمان معتبر نه. خو بهر حال د موسی علیه السلام د زمانه چې کوم فرعون هغه په آخري وخت کې و چې ما ایمان وروړ خو ایمان معتبر نه ځکه چې عذاب په خپل سترګو باندې وکړو خپل مرګ چې په خپل سترګو باندې وکړو دا وخت توبه او ایمان معتبر نه. بل طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه فرعون د ابو جهل
چې کله معاذ او معوذ رضی الله عنهما دی چې د مردار کی رو غرزي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دته په سینه باندې کینی او سر تی کټکای نو ابو جهل د دې امت چې کوم فرعون هغه وی چې زما دا سر چې دی لږ ښکته نه کټکا چې په مړو کې چې پروت نو زما دا سر چې دی لږ اوچت او دنګ ښکاري چې پته لګي چې دا د سردار سر دی یعنی دومره شقی القلب او دومره بدبخت انسان چې عین د سر د کټکولو په وخت کې هم هغه سره د خپل د سرداري او د خپل د نوابي او د چودراهټ او د تکبر او انا هغه په د باندې غالب وو ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د حضرت موسی علیہ السلام د زمانه د فرعون نه زما د زمانه د فرعون چې د ډېر زیات سخت دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه زمانه کې يهوديان هم ډېر زیات او د يهوديانو سازشونه د يهوديانو مکر او فریب د يهوديانو هغه پټ پټ تدبیرونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو د قتل د پاره کله په خوراک کې زهر ملاوه کله په یو قسمه سازش کوا کله په بل شان سازش کوا کله د یو کافر شاته ودرېګه سازش کوا کله د بل کافر شاته ودرېګه سازش کوا نو لہذا د دې منافقینو د دې يهوديانو هغه منافقت عبد الله ابن سبا يهودي چې هغه هم بظاهر باندې د اسلام اعلان یو کو دنه د اسلام جړې د ختمولو لپاره چې د منظم کوشش وکړو او د هغه عبد الله ابن سبا يهودي هغه اولاد اوسم د امت په منځ کې افتراق چولو لپاره د امت په منځ کې توړ چولو لپاره او د امت جړې کټکولو لپاره چې کوم سبایي طبقه ده نن هم چې په امت کې لګیا د کار کوي د اسلام په جامه کې د اسلام په لباس کې د اسلام په نوم باندې د اسلام شناخت او پہچان ختمولو لپاره د امت او د پیغمبر په منځ کې چې کوم واسطه ده صحابه کرامو دا غي د بدنامولو او په هغه باندې تهمتونه او الزامات لګولو چې کوششونه کوي شپه ورځ دا فرقي او دا فتنې زموږ استاد مخ ته مختلفو صورتونو کې راځي نو لہذا الله تبارک وتعالى په قران کریم کې د حضرت موسی علیه السلام واقعات ځکه هم ډیر بیان کړي دي چې په دې دور کې د نبی علیہ السلام مبارکه زمانه کې هم يهوديان ډیرو او ډیر منظم سازشونه به کولو د الله محبوب پیغمبر باندې سحر کول د الله محبوب پیغمبر لا په خوراک کې زهر ور کول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په خوراک کې زهر ور کول او دغه سي د نبی علیہ السلام د قتل لپاره مختلف سازشونه دا ټول د يهوديانو هغه کارنامې وي دی وجنه الله تبارک وتعالى په قران کریم کې د حضرت موسی علیہ السلام واقعات چې کثرت سره ذکر کړي دي او حضرت موسی علیہ السلام چونکه د بنی اسرائیل پیغمبرو او دغه بنی اسرائیل د حضرت یعقوب علیہ السلام په زمانه کې حضرت یعقوب علیہ السلام د کنعان نه مصر ته تشریف وروړو او وروسته سورہ یوسف کې چې دغه تفصیل سره ذکر کیږي ان شاء الله چې حضرت یعقوب علیہ السلام د مصر نه د کنعان نه مصر ته څنګه تشریف وروړو او چې کله یعقوب علیہ السلام د کنعان نه مصر ته تشریف وروړو په دغه مصر کې پاتې شو او بیا د یعقوب علیہ السلام نوم اسرائیل دغه چې کوم اولادونو هغه ته بنی اسرائیل وی یعنی د یعقوب علیہ السلام اولاد او د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو یو زوی پکې حضرت یوسف علیہ السلام او هغه نه کشر اخري زوی چې هغه بنیامین او مشر زوی یهودا چې کوم نوم باندې د يهوديانو د مذهب دی نو لہذا دغه 12 زامن د حضرت یعقوب علیہ السلام دوی په مصر کې آباد شو او بیا د دې 12 زامنو اولاد داغه قومونه داغه نسل دومره زیات شو چې رفته رفته په مصر کې د دوی ډېر کثیر تعداد جوړ شو نو د مصر د هر زمانه چې کوم بادشاه وو نو هغه ته فرعون ویل کېدو او هغه فرعون د وخت چې کوم فرعون د موسی علیہ السلام د زمانه هغه ته نجومیانو دا خبره کړې و
چې په دې بني اسرائیلو کې چې دا بني اسرائیل دومره قومي لحاظ سره منظم شو، دومره ډیر شو، او دوی کې به یو نوجوان یو ماشوم به پیدا کیږي چې دغه په لاس باندې ستا هلاکت دی، ستا تاج او تخت چې دی دغه د لاسه د په دې باندې به زوال راځي. لہذا د سره یره پیدا شو او په پورا مصر کې په بني اسرائیل باندې ظلمونه شروع شو، کار به ډیر زیات غشتو او معاوضه چې کم به ورکول کېدو، معمولی قصور باندې به زیات سزا ورته ملاوېدو، هر طرف ته په دوی باندې ظلم زیاتې شروع شو. په دې وخت کې الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه السلام د پیدا کولو او د دنیا ته رالګلو فیصله وفرمایله. نو چې کله فرعون ته نجومیانو د حضرت موسی علیه السلام د راتلو په حواله سره د خپل د علم نجوم په حواله سره چې کوم خبر وکړه، هغه فورا حکم ورکو چې بنی اسرائیلو کې چې کوم نارینه ماشوم پیدا کیږي نو پیدا کېدو سره د مور په وړاندې د غضب حق لري. لہذا دغه سلسله شروع شو د ماشومانو د قتل عام پیدا کېدو سره په مری باندې وته چاړه راخکل د مور په وړاندې سربت قلم کو ماشومانو او جنکی بتی ژوندۍ پرې خودو دي د پاره چې ويستحي نساءکم، دا ژوندۍ پرې خودو چې د تاسو خدمت د پاره پکاريږي، تاسو وینځي په تور به دا استعمالوي، جنکی د دې باندې قتلوي. او بیا طرف ته داسې وخت راغی چې د دوی سره یره پیدا شو چې دا بالکل بنی اسرائیل د نسل چې ختم شي د نارینو نو زمو خدمت به څوک کوي. نو بیا دا فیصله وکړه چې په یو کال باندې دا ژوندۍ پرې دی، په دویم کال باندې قتلوي، او په کم کال باندې د ماشومانو د قتلولو فیصله کړو. فرعون په هغه کال باندې الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام پیدا وفرمایل. او بیا د حضرت موسی علیه السلام پیدایش د جناب عمران په کور کې وشو، او دوی دا فیصله وکړه چې دا د فرعون نه پټ وساتل شي او ترسو پوری چې وي د فرعون د ظلم نه، دغه د قتل نه، دغه د کارندو نه بچ وساتل شي. نو الله تبارک وتعالی یو قدرتی انتظام وفرمایل د موسی علیه السلام د پیدایش او بیا د موسی علیه السلام د حفاظت او د فرعون د قتل نه، د فرعون د مکر و فریب نه او د فرعون د جبر او د ظلم نه د بچ کولو لپاره الله تبارک وتعالی یو قدرتی فیصله وفرمایل. په دې تفصیلی ذکر د حضرت موسی علیه السلام رسو آیتونو مبارکو کې ذکر کیږي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك